ګرانو کتونکو دا زمونږ په دغه پروګرام کې یو بل زمونږ ورور دی محمد اسماعیل راحت آباد پېښور نه دم چې دی سوال کړی دی او سوال یا دا کړی دی چې بلکې دا سوال هم تقریبا 2-3 کسانو کړی یو خو ټولو لپاره چې دی زه جواب کوم. سوال یې دا کړی دی چې په رمضان کریم کې امام چې کله تراویح وکړه تراو نه پس چې دی نو ویتر واجب په رمضان کریم کې دا په جمع سره ادا کږي امام یې په جمع سره کوي. نو د سوال دا دی چې زه کله په ویتر واجب کې امام پسې ودرېږم په 3 رکعت چې کوم دی کله قرت وشي فاتحه او سورت نو بیا تکبیر وویلی شي غوږو له ګوتې الله اکبر د هغې نه پس دعای قنوت وي اللهم انا نستعینک. نو سوال یې دا دی چې دعای قنوت امام ما نه زر ووایي یعنی امام یا زر ووایي ختم شي زه یا په مینس کې پاتې شمه یا یو څو حروف ما ویلی یا بالکل په اند اخر کې چې امام رکوع له لاړ شي یعنی امام پسې دعای قنوت زه سر ته نشم رسولی هغه مانه سپیډ کې تیز دی هغه یې زر ادا کوي. نو ما لپاره څه حکم دی آیا دعای قنوت پوره کړم هغې نه پس بیا امام اتباع وکړم رکوع له لاړ شم او که ډایرکټ چې امام دعای قنوت پوره کا اگر که ما دعای قنوت نه وي پوره کړي او امام رکوع دپاره الله اکبر ووي نو زه امام اتباع وکړم ډایرکټ خپل دعای قنوت پوره کړم. دا یې سوال دی. نو د غرور د پاره زما جواب دا دی چې ټول نه اول خو دا خبره ده چې اکثر تانا دعای قنوت چې دی په منځ کې پاتې کیږي یا تا کم ویلی وي امام لاړ شي رکولا یا په اخر کې غرض ته نشي پوره کولی امام پسې ځکه بعضې کسانو سپیډ سلو یا ورته څه وهمي یا بل څه خبرې نو خیر دی هغه دپاره دام د مسلې حل دی چې داسې کار ده وکړه چې هغه د دعای قنوت په ځای باندې 3 کرتې اللهم اغفر لی اللهم اغفر لی اللهم اغفر لي نام ویلی شي یا ربنا اتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار دا دعا هم پکې ویلی شي دا دعا ده پکې وایي یا 3 کرتې یا ربي یا ربي یا ربي دام ویلی شي پکې دا د وایي پکې نو هغه دعا به هم په خپل ځای باندې پوره کیږي او د امام اتباع هم راځي. خو که مثال کې طور په د چې کوم سوال کړی دی وایي چې نه زه دعای قنوت وایم او دعای قنوت چې دی معنی امام مخکې ختمي نو هغې جواب دا دی چې کله امام الله اکبر رکوع د پاره په 3 رکعت د ویتر واجب کې پس د دعای قنوت نه اوي او امام رکوع له لاړ نو کدا مقتدی په دعای قنوت په هر ځای کې که دعا الفاظ یې ویلي که نیم دعای قنوت اللهم انا یې ویلي که په اخر کې په هر صورت کې د باندې د امام اتباع دا په لازم ده تا خپل دعای قنوت به پریدي ډایرکټ به چې د امام اتباع وکړه او امام پسې به رکوع له لاړ شي دا د چې څومره دعای قنوت ویلې دا د لپاره کافي ده د په منځ کې څه شک مک وغیره مکوي منځ یې صحیح دی دا دعای قنوت د لپاره کافي ده او ډایرکټ په د باندې د امام اتباع لازم ده دی به امام پسې خامخا ځي چېرته داسې ونه شي چې دی په دعای قنوت کې امام رکوع هم لاړ شي او امام سره د رکوع کې بالکل شامل نشي امام رکوع نه راوچت شي او د هغې نه پس بیا رکوع له لاړ شي او بیا راوچت شي نو امام سره په یو مکمل رکن کې د مقتدي شامل نشو او چې په یو مکمل رکن کې امام سره شامل نشي د انسان منځ ور سره ماتیږي منځ ور سره فاسد کیږي خرابيږي. لہذا د غرور جواب دا دی چې ستا دعای قنوت څومره ویلي بس دومره کافي ده ستا لپاره او چې امام رکوع له الله اکبر څنګه ووایي نو ډایرکټ امام پسې رکوع له لاړ شه یا هغه دعاګانې چې کومې ما درته وښودې دعای قنوت په ځای باندې هغه دعاګانې وایه دعا به په صحیح طریقه باندې کیږي او د امام اتباع به ورسره راځي.